بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم دی انور خان او څنګه چې موږ تاسو نورې ویډیوګانې کومې راغلي دي هغه به ان شاء الله یاسین بابا په خدمت سره د یاسین بابا په مرستې سره یاسین بابا نن په بوبک کاله کې څه کسان خپل انوایټ کړي دي او هغوی ته د مومند لوی جرګې باره کې کوم تفصیلات ډیټیلز چې دي هغې نه آګاه کوي او ان شاء الله دا کوم ملګري چې موږ ته اوس راټول شوي دي نو دا به هم زموږ د دې پارټۍ یا زموږ د دې فاونډیشن ورته ویلی شي د دې مرسته به کوي ان شاء الله. زمونږ ملګری دی د خان محمد ملک زوی دی صوبهدار. زمونږ بل ملګری دی زمونږ د تره زوی دی د ظهیر کاکا زوی دی محمد عرب قاري صاحب دی د خانجي زوی دی مفتي دی. یاسین بابا دا خو ستاسو رالیږلی میلمه دی سفارتکار دی یو قسم له. نصیب ګل د احمد کاکا زوی دی د برکلي. شاهد خان د خان محمد ملک کشر زوی دی. احمد خان چې کوم دی د سرور ماما زوی دی او دا په مولانو کې دي او ډیر زیات ماشاءالله اکټیو دي په ځینو کارونو کې. او موږ سره مسلم دی د فیروز چې زوی دی د غاښي موږ سره ګل زمان بای دی. دوی به خپل اظهار خیال کوي او ان شاء الله د ټولو خبره به چې دی نو یو دوه منټو باندې مختصر خبره به کیږي او ور سړی به د خپلو خیالاتو اظهار کوي د یاسین بابا د قربانیانو یا د دې فاونډیشن کوم کارونه چې دي زموږ د پښتنو لپاره د هغې صوبهدار به ستاسو وایي لکه موږ خو د یاسین بابا شکریه ادا کوو دلته راغی د مومند لوی جرګې باره کې لکه د هغې د ملګرتیا د هغوی د ملاتړ باره کې موږ سره خبرې اترې وکړې دا کوم ملګري چې ټول ناستې دي نو موږ انشاءالله د نن نه دا عهد وکړو د یاسین بابا سره چې یو رکن دی د بدمنۍ د طرفه د مومند لوی جرګې لاهور کې موږ به د نن نه انشاءالله د ملګرتیا او ملاتړ کوو انشاءالله. مفتي صاحب تاسو ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د یاسین بھائی د وینا نه مخکې هم د مومند لویه جرګه اکثر زه په سوشل میډیا باندې ګورم اماریه مومند د هغې په کیس کې چې ماشاءالله دوی کوم محنت کړی او اکثر زه اکثر چې دوی کومې جرګې کوي په هغه جرګو کې چې دوی کوم اکټیو دي ماشاءالله د دوی چې کوم هغه اکټیویټي دغه ټول زه ګورم او حقیقت زه په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږم چې یاره دومره څوک شته په لاهور کې چې کوم خوار غریب ولس دی چې د هغوی اواز اوچتوي او د هغوی چې دی هغه اور کراچۍ میوالي پېښور پیډۍ ګوجرانوالا ملتان حیدرآباد بلکې ټوله دنیا کې الحمدلله ډېره سخته پاپلیټ شوې ده او ډېر غټ خدمتونه روان دي او ډېر ښه ملګري به دې کې دي نه شپه ګوري نه ورځ ګوري چې معمولي کار یو اواز وشي ټول ملګري په دې باندې لب دی کوي او دغه شان د زما د ظالمو نه دغه توقع ده څنګه چې موږ د مشرانو څخه خبره دغه کړله وکړله او ټول میروخیل پرېږده خو چې ټول پښتون د دې ملګری دی. نن د یاسین بابا چې کوم دی هغه د خلک انوایټ کړي کومو 35-40 کسانو تقریبا مومند لویې جرګې د جوین کولو کوم دغې چې کړي دي دا ډېره غټه قرباني ده ستاسو د دې پارټۍ لپاره هم ستاسو زموږ دپاره هم دا ډېرې غټې قربانۍ دي چې صراحتا مومند لویه جرګه چې کومه ده دا به انشاءالله اوس موږ د بېدمنۍ په سطحه د بیزو په سطحه باندې په دې کې موږ نور هم شرکت کوو د دې لپاره به قربانیانې ورکوو ځکه چې دا زموږ سترګې دي. مومند لویه جرګه چې کومه ده د هر مومند دپاره د غریب امیر د هر چا دپاره د اواز اوچت کړی دی. یاسین بابا ډېره مننه. الله خوشحاله لره انشاءالله الرحمن بیا به دا چې کله پروګرام وغټ انشاءالله د دې دا کومه ده چې کومه اوس دوره کړې وه نو لکه د دې نه علاوه موږ یو بل پروګرام ارینج کړی دی هغې به انشاءالله تاسو وایئ فیصل بھائی د مومند لویه جرګه په باره کې مومند لویه جرګه خو یو داسې د قاموالۍ یو غټه جرګه ده په دې کې د ورکوټي نه واله د غټه سطح پورې د امیر دی او که غریب دی د هغه خدمت به کېږي که چا څه ظلم کېږي زیاتۍ کېږي دا جرګه د دې دپاره ده مخکې هم په دې د دې نه مخکې هم چې دی ډېر ظلمونه شوي دي د قامونو څه ظلمونه شوي دي نو داسې یو مشران چې زموږ د یو ژوندي د خیر څخه موږ باندې به څه داسې سخته نه راځي او نه به پریشاني راځي او دا چې دوی زموږ دومره خدمت کوي د قام خدمت کوي دا لویه خبره ده پکار ده چې موږ ټول دوی سره ودرېږو یو ګوټی شو انشاءالله نو ښه خدمت کوي او پوره په دغه باندې او الله دې خوشحاله او الله دې نور همت او توفیق ورکړي او د جرګې مشر دی یاسین بابا انشاءالله جی دا دلته یو جرګه وه بله هغې راغلي وو موږ پکې خپله د لوی جرګې خبره وکړله او الحمدلله قام ټول د دې سره ملګری دی او یو اتفاق دی او دا هغومره چې کله وطن ته راغلی د خیره سره دا بدمنۍ ده او موږ به ټوله د دې مرسته کوو ملګرتیا به یې کوو او انشاءالله زلمي پکې ولاړ دي او سپین ږیري پکې ولاړ دي
دا بله جګړه ده د بل چا هغې ته راغلي نو او هغې کې دا خبره خپله ټوله دغه کړه د لویې جرګې وچلوله انشاءالله رحمان قام ټول د دې لویې جرګې څخه ولاړ دی الله مو خوشحاله ساتي